أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ذکر روان وو تیرې نه چې کوم وړاندې خطبه وه او هغې کې دا ذکر شوی وو د سراقه چې هغه هم د انعام په لالچ کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نیولو په نیت راغلی وو خو چې کله د خدای پاک تقدیر د هغه په لاره کې خنډونه جوړ کړ نو هغه وخت رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته دا خواست کړی وو چې کله ستاسو حکومت وي نو ماله به امان راکړي او یو لیک هم هغه لیکلی وو په هغې او په دغه لړ کې ځینې روایتونه دي د یو روایت مطابق چې هغه واپس کېدو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته فرمایلی وو چې سراقه ستا به څه حل وي چې کله د کسرا کړۍ ستا په لاس کې وي سراقه ډېر حیران شوی وو او دا یې ویلي وو چې کسرا بن هرمز نو هغې ورته فرمایلي چې او همهغه کسرا بن هرمز او چې کله د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې د هغې د خلافت په زمانه کې د کسرا هغه کړۍ او د هغه تاج او د هغه کمربند راوړی شو نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سراقه راوغوښت هغې ته یې فرمایلي وو چې خپل لاسونه رامخکې کړه او کړۍ ورته په لاس کړې وې او دا یې ورته فرمایلي وو چې وایي چې ټول تعریفونه د خدای پاک لپاره دي چا چې د کسرا بن هرمز نه دا دواړه واخیست او تعالی یې درکړه دا ذکر هم ملاویږي چې دا د هجرت سفر په وخت نه بلکې چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حنین او د طائف نه واپس تشریف راوړو نو سراقه بن مالک د جهرانه په مقام اسلام قبول کړی وو جهرانه د مکې او د طائف په لاره کې د مکې ته جوخت یو کوی دی د هغه نامه ده او هغه وخت رسول کریم صلی الله علیه وسلم سراقه ته دا فرمایلی وو چې ستا به هغه وخت څه حل چې کله د کسرا کړۍ به ستا ته په لاس کې دې باره کې په سیرت خاتم النبیین کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکلی دی چې لا هغوی لږ مخکې تللي وو چې حضرت ابوبکر وکته چې یو تن دی چې په اس د هغې پسې را روان دی نو حضرت ابوبکر ناقلاره شو او دا یې ویلي چې یا رسول الله څوک موږ پسې را روان دی نو هغوی ورته فرمایلي وو چې فکر مه کوه خدای موږ سره دی او دا تعقب کوونکي سراقه بن مالک و چې د خپل د تعقب کیسه په خپلو الفاظو کې داسې بیانوي چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مکې نه ووته نو د قریش کافرانو دا اعلان کړی وو چې څوک هم محمد صلی الله علیه وسلم یا ابوبکر ژوندی یا مړ راونیسي راوړي نو هغه له به دومره انعام ورکړی کېږي او دغه اعلان
نه هغوی موږ د خپل د پیغام رسانانو په ذریعه خبر کړي وو. سراکه دا وایي او وایي چې هغې نه پس یوه ورځ په د خپل قام د بنو مدلج یو مجلس کې ناست وم چې د قریش دغه کسان یو تن موږ له راغلو دا یې ما ته وویل چې ما اوس سیند غاړې طرف ته د لرې نه څوک لیدلي دي او زه دا ګڼم چې شاید چې دا محمد صلی الله علیه وسلم د هغه ملګري به وي. سراکه وایي چې زه پوه شوم فوراً چې دا به ضرور هم هغوی وي او بیا حضرت مرزا بشیر احمد هم هغه تفصیل بیان کړی دی چې کوم د سراقه د تعقب په وخت د فال د هغه د خلاف راوتو او د هغه د اس د خپو د شګې کې د نښتو باره کې بیان شوي دي. بهرحال سراکه وایي چې د هر څه چې ما سره وشو چې د هر څه چې په ما تېر شو نو زه په د هغې نه پوه شوم چې د دغه تن ستوري په عروج دی یعنې د ده قسمت ډېر ښه دی او آخر رسول کریم صلی الله علیه وسلم به غالب وي. نو ما د صلح په رنګ کې هغوی ته ووایي چې ستاسو کام ستاسو د وژلو یا ستاسو د نیولو لپاره دومره انعام مقرر کړی دی او خلک ستاسو باره کې دا اراده لري او زه هم په دغه اراده راغلم خو زه اوس واپس کېږم. او بیا چې کوم باقي تفصیل بیان شوی دی نو د هغې نه پس ته د سراقه د کړو په لاس کولو چې کوم پیشګویي د دغه ذکر کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکي دغه رنګ چې کله سراقه واپس کېدو نو هغوی ورته رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلی وو چې سراقه هغه وخت به ستا سهل وي چې کله به ستا په لاس د کسرا کړې وي. نو سراقه حیران شو او دا یې تپوس وکړو چې کسرا بن هرمز د ایران باچا نو هغوی ورته وفرمیل چې او نو سراقه سترګې کلاوې پاتې شوې. چېرته د عربو د صحرا یو کلیوال او چېرته د کسرا د ایران د باچا کړې خو د قدرت تماشا وګوري چې کله د حضرت عمر په زمانه کې ایران فتح شو او د کسرا خزانه په غنیمت کې د مسلمانانو په لاس راغله نو د کسرا چې کومې کړې وې هغه هم د غنیمت مال سره مدینې ته راغلی. حضرت عمر بیا سراقه راغوښتی وو چې د هغه د مکې د فتح په نه پس ته مسلمان شوی وو او هغوی خپل مخامخ د هغه په لاسونو کې د کسرا هغه کړې چې د قیمتي جواهراتو نه ډکې وې هغه ورته اچولې وې. او حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه د دغه واقع ذکر کوي او فرمایي چې د مکې خلکو دا اعلان کړی و چې چا رسول کریم صلی الله علیه وسلم یا ابوبکر ژوندی یا مړ واپس راوستو نو هغه له به سل اوښې په انعام کې ورکړل کېږي او د دغه اعلان خبر د مکې خواوشا کې چې کومې قبیلې وې هغې ته ولېږلی شو. نو هغه وخت سراقه بن مالک چې یو رئیس و د یو کلي د دغه انعام په لالچ کې هغې پسې روان شو او د هغې په لټون کې د مدینې په سړک باندې دوی سره ملاو شو او چې کله هغه دو اوښې او هغې باندې چې څوک سواره و هغه ولیده نو پوه شو چې دا رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغې ملګري دی او خپل اس هغې پسې کړو او بیا هغه ټوله واقعه هغې بیانه کړې ده چې کومه د سراقه د اس د نب خوړو د پرېوتو د فال وباسلو ده. او بیا هغوی وایي چې سراقه وایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم وقار سره په خپل اوښې روان وو او هغوی شاته ماته نه وو کتلي خو ابوبکر په دغه ویره چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته څه نقصان ونه رسي بار بار به مخ شاته کول او ماته به یې کتل. د دغه تعقب د واقعې تفصیل بیانولو نه پس حضرت مسلم موعود لیکي چې کله سراقه واپس کېدو نو یکدم خدای پاک د سراقه چې کوم آینده حالات و هغه رسول کریم باندې د غیب نه ظاهر کړ او د هغې مطابق رسول کریم بیا هغې ته فرمایلی وو چې سراقه هغه وخت به ستا څه حال چې کله ستا په لاس کې به د کسرا کړي وي
سراقه حیران شو تپوس یې وکړو چې کسرا بن هرمز د ایران بادشاه د هغه کړی نو هغې ورته وفرمیل چې او دا پیشګویي 14 کاله پس ته لفظ په لفظ پوره شوه. سراقه مسلمان شوی و، مدینې ته راغلی و او د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د وفات نه پس ته مخکې حضرت ابوبکر بیا حضرت عمر خلیفه شوی و او د اسلام چې کوم شان په وده ایرانیانو ولیدو نو هغوی په مسلمانانو حملې شروع کړې، خو په ځای د اسلام پخپله د اسلام په مقابله کې ختم شو او د کسرا چې کوم دارالامارت و هغه د اسلامي فوجونو د اسونو د خپو لاندې شو او د ایران خزانې د مسلمانانو قبضې ته راغلی او کم مال د دغه ایرانی حکومت د اسلامي فوجونو په قبضه کې راغلی وای کې هغه کڼین وي چې کوم به د کسرا د ایران د دستور مطابق په تخت باندې کېناستو وخت به په لاس کولی او سراقه مسلمانېدو نه پس خپله دغه واقع چې رسول کریم د هجرت په وخت هغه سره شوې وه هغه به ډېر په فخر مسلمانانو ته اوروله او مسلمانان دغه خبرې نه خبرو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته دا فرمایلي وو چې هغه به ستا څه غلي چې کله ستا په لاس به د کسرا کړي وي. د حضرت عمر مخې ته چې کله د غنیمت اموال کېښودی شو نو په هغې کې هغې د کسرا هغه کړۍ مولیدې نو ټوله نقشه د هغې د سترګو مخې ته راغله. هغه د کمزورۍ او د ضعف وخت چې کله د خدای رسول خپل وطن پرېښودو باندې مجبور شوی او مدینې ته راغلی و او هغه د سراقه او د نورو خلکو د انعام د دې لپاره هغې پسې ورتلل په اسونو چې یا به دوی وژني او یا به ژوندي په څه صورت مکې ته واپس را رسوي او هغې ته به سل اوښې میلاوي شي او هغه وخت د هغې سراقه ته دا ویل چې سراقه هغه به ستا څه حل وي چې کله به ستا په لاس به د کسرا کړي وي. نو دا څومره لویه پیشګویي وه، څومره مصفا غیب و ده. حضرت عمر خپل مخې ته د کسرا کړي ولیدې نو د خدای قدرت د هغې سترګو مخې ته راغلو او هغوی سراقه ته و چې هغوی سراقه راوغوښتو. سراقه چې راغله نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورله حکم ورکړو چې هغې د کسرا کنګن په خپل لاسونو کې واچوي. نو سراقه ورته و چې د خدای د رسول خلیفه سره زر خو مسلمانانو لپاره منې دي. نو حضرت عمر ورته وفرمیل چې منې دي خو د دغه موقعو لپاره نه، خدای پاک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ستا په لاسونو کې د سرو زرو دا کړۍ ښودلی وي، یا خو به ته دا کړۍ په لاس کې یا به زه تاله سزا درکوم. د سراقه اعتراض خو صرف د شریعت د مسلې په وجه و، یعنې هغه خو پخپله د دغې خبرې خواهشمند و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشګویي د په پوره کېدو وګوري. نو سراقه هغه کړۍ په خپل لاس کې واچولې او مسلمانانو په خپلو سترګو دا ولیدې چې هغه عظیمالشانه پیشګویي پوره کېږي. بیا دا ذکر راځي چې په واپسۍ کې یوې قافلې چې قریش د هغې په تلاش کې لېږلې وه سراقه نه د هغې باره کې تپوس وکړي. د قافلې خلکو د سراقه نه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم باره کې تپوس وکړه، خو سراقه صرف دا نه چې د قافلې باره کې څه ونه ویل بلکې خبرې څه داسې وکړې چې کوم تعقیب کوونکي و هغې واپس شو. د هجرت په سفر کې د ام معبد هم یوه واقع ده چې ذکر یې میلاویږي. د هجرت د دغه سفر دوران د یوې خیمې لخوا چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم تېرېده نو د لارې د سفر لپاره د لارې د سفر سیزونو لپاره ضرورت لپاره د لارې د سیزونو ضرورت لپاره هغوی لارې کې چې کوم څیزونه د هغوی په کار وو هغه ضرورت پوره کولو لپاره د دغه خیمې سره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د قافله ایساره شوې وه او دا د ام معبد خیمه وه او د ام معبد نامه عتیقه بنت خالد او د هغې تعلق د خزاعه یو ښاغ د بنو کعب هغه سره و. دا د حضرت حبیش بن خالد خور وه چې د صحابي کېدو د روایت کولو شرف ورته ترلاسه شوی و. د ام معبد د خاوند نامه ابو معبد وه او دا ویل کېږي چې هغوی هم رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه
حدیث روایت کړی دي. او بیا د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم په ژوند کې هغوی وفات شوي وو. د ابو معبد نامه معلومه نه ده. د ام معبد خیمه د قدید مقام باندې وه. دا د مکې سره جوخت یو ځای دی چې رابط نه 100 میله په فاصله په جنوب کې دی. دلته د منات مشهور چې کوم بت دی هغه هم دلته لګېدلی و. د مدینې خلکو به د هغې عبادت کولو. ام معبد یوه بادره او مضبوطه ښځه وه او د خپلې خیمې په څنګ کې به ناسته وه. هلته نه به چې څوک تېرېده نو هغې باندې به خوراک څښاک کولو. نو رسول کریم د هغوی ملګرو هغې نه د غوښې او د کجورو باره کې تپوس وکړو چې ترنه واخلي. هغوی سره څه نه وو. نو هغه د ام معبد کام محتاج او کات وهلی و. نو ام معبد ورته ویل چې که موږ سره څه وي نو موږ به داسې نه کړو چې تاسو ته به نه درکولی. نو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم ته د خیمې په یو ګوټ کې یوه چیله ښکاره شو. نو هغوی ترنه تپوس کړو چې دا څنګه ده. نو هغوی ورته عرض وکړو چې دا یو داسې چیلۍ ده چې د کمزورۍ په وجه د شپول نه وروسته پاتې شوی دی او دې کې دومره طاقت هم نشته چې شپول سره بهر سره دوله لاړه شي. رسول کریم صلی الله علیه و وسلم ورته وفرمیل چې دې کې پی شته. نو هغه ویل چې دا خو ډېره کمزوره ده او ممکنه نه چې پکې پی وي. نو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم ته تپوس وکړو چې ته ماله اجازت راکړې چې زه دې پی ولوشم. نو هغې ورته وویل چې که تاسو په دې کې پی ښکاري نو ضرور ولوشي، ما ته هېڅ اعتراض نشته. نو په دې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم هغه چیلۍ راوخته، د هغې په تېغونو باندې لاس ووهلو او د خدای نامه یې واخیسته او د ام معبد لپاره یې د هغې په چیلۍ کې د برکت دعا وکړه او هغه چیلۍ د هغې مخې ته په ارام ودرېده. نو هغوی ته نه بیا ښه د هغې پی او ښه پی پکې راغلی او خوراک یې شروع کړو. نو بیا هغوی یو لوښی راوغوښته او یوه ډله په هغه چې کومه پی په هغې کې بیا راغلې وې نو هغې باندې یوه ډله ورسره مړېدی شوه او بیا هغې ترنه دومره پی ولوشل چې زږ یې تر بره پورې راغلی و. بیا هغې معبد له هم ورکړه څښلو له تر دې چې هغه مړه شوه. بیا هغې خپلو ملګرو له هم هغه پی ورکړه، هغوی هم پرې ماړه شو او بیا په ټولو کې اخر کې هغوی پخپله څښلي وو او بیا دا فرمایلي وو چې څوک چې کم باندې څښي نو هغه پخپله ټولو کې اخره کې څښي. او بیا څه وقفې نه پس هغوی بیا هغه لوښي کې یو ځل بیا پی ولوشل، هغه بیا ډک شو او هغه هغوی معبد ته پرېښودو او بیا هغوی هغه چیلۍ په بیه واخیسته او سفر لپاره ووته. دا لیکلي چې یو طرف ته د نبي کریم صلی الله علیه و وسلم د هغوی جانثاره د ملګري د سفر ملګري حضرت ابوبکر د خدای پاک د تایید و نصرت سره د فرشتو په حفاظت کې په سفر روان و. بل طرف ته د مکې خلکو هم لا تر اوسه خپل ماتې نه منلې، هغوی هم مسلسل هغوی پسې روان وو. د قریش له طرفه د تعقیب کوونکي یوه ډله د هغوی په لټون کې د معبد خیمې تر خیمې راورسېده او دا خلک له خپلو سرونو نه کوزېده چې دوی د رسول کریم باره کې تپوس کول شروع کړو. معبد چې پوه شو په دې باندې نو ورته ویل چې تاسو داسې خبره تپوس کوئ چې ما مخکې نه چېرته اورېدلې ده او نه زه پوهېږم چې تاسو څه غواړئ. نو هغوی بیا په خپل سوال کې څه سختي کول غوښته. نو دغې ښځې جهاندیده او نرې ښځه ورته وویل چې ګورئ که تاسو ما نه لرې نه شو نو زه به د خپل قبیلې خلکو ته اواز کړم. نو دغه خلک خبر وو د دغې ښځې د مقام او مرتبې نه، نو ځکه هغوی عافیت هم په دې کې وګڼلو چې واپس شي. رسول کریم صلی الله علیه و وسلم لا په لاره کې وو چې حضرت زبیر دوی سره میلاو شو چې د مسلمانانو د یوې قافلې سره د شام د تجارت نه دوی واپس را روان وو. حضرت زبیر رسول کریم حضرت ابوبکر ته سپینې کپړې واغوستې او دغه ملاقات ذکر کړ. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب داسې لیکلي چې په لاره کې د دې ملاقات زبیر بن العوام سره وشو چې د شام نه هغوی تجارت نه واپس را روان وو د مسلمانانو یوې وړې قافلې سره مکې طرف ته. زبیر یوه جوړه د سپینو جامو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم له یوه حضرت ابوبکر له ورکړه او دا یې وویل چې زه چې مکې ته لاړ شم نو بیا به ډېر زر تاسو سره مدینې ته راشم، میلاو به شم. بیا د بخاري یو روایت دی
چې کله به داسې مو شو چې لارې نه به نورې قافلې تېرېدې نو هغوی به حضرت ابوبکر چې حضرت ابوبکر به د دغه لارو نه تېرېده او دوی به لیدلي وو مخکې نو هغوی به ترې تپوس وکړو چې دا څوک دي تاسو سره نو هغوی به ورته چې دا ماته لاره ښیي هذا رجل یهدیني سبیل چې دا تن دی چې ما لارې طرف ته ماله هدایت راکوي خلکو به دا ګڼل چې دې ته دا لاره ښیي لاره ښودونکی دی خو د حضرت ابوبکر مطلب به دا چې د هدایت لاره او دې باره کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب داسې لیکلی دی چې حضرت ابوبکر به چونکې تجارت کولو نو په دغه لاره به هغوی ډېر ځل تللي راغلي وو نو ځکه به اکثر خلک هغوی پېژنده خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم به هغوی نه پېژنده نو ځکه به هغوی د ابوبکر نه دا تپوس کول چې ستا نه مخکې څوک روان دي حضرت ابوبکر به ورته فرمیل چې هذا یهدیني سبیل چې دا زما هادي دی هغوی به دا ګڼل چې دا څوک دلیل یعنی لاره ښودونکی دی خو چې ابوبکر حضرت ابوبکر د لارې ښودلو لپاره ځان سره کړی دی خو حضرت ابوبکر مطلب به بل څه و منزل مقصود ته رسېدو باره کې لیکلي چې 8 ورځې سفر کولو نه پس د خدای پاک نصرتونو سره آخر د ګل په ورځ هغوی د مدینې په لاره کعبه ته ورسېده او په حدیث کې دی چې د ګل په ورځ هغوی پیدا شوي وو د ګل په ورځ د مکې نه راوتي وو د ګل په ورځ هغوی مدینې ته رسېدلي وو او د ګل په ورځ هغوی وفات شوي وو کعبه د یو کوی نامه ده چې د هغې په وجه د هغې د نسبت په وجه د دغه علاقې نامه کعبه مشهوره شوې وه او دلته د انصارو قبیلې د بنو عمرو بن عوف خلک آباد وو دا ځای د مدینې د 2 میلو په فاصله وو او د ځینو خیال دی چې د کعبه فاصله د مدینې نه 3 میله ده او دې ته عالیه بن عالیه هم ویل کېږي په مدینې کې مسلمانانو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مکې نه د روانګۍ خبر هغې ته رسېدلی وو او هغوی به هر سحر حرا پورې تله او د هغې انتظار به یې کولو مدینه د 2 حرو ترمنځ ده حرا د تورو کاڼو والو ځمکې ته وایي د مدینې نه د مشرق طرف ته د حرا واقع دی او چې ورته حرا بنو قریظه ویل کېږي او بله حرة الوبره ده چې د مدینې نه د مغرب طرف ته د 3 میلو په فاصله ده دلته به دوی وو او د غرمې به چې ګرمي شو نو دوی به واپس راغله سهار به تله انتظار به یې کولو بیا به غرمه شو نو دوی به واپس راغله یو ورځ د ډېر انتظار نه پسه چې دا خلک واپس راغله نو لا هغوی کورونو ته رسېدلي وو چې یهودي وو چې په خپلو کیله کې یوه کیله وه چې سکار لپاره هغې باندې وختو نو هغه ولیده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم او د هغې ملګري دي چې سپینې جامې اغوستې دي سراب د هغې نه لرې کېدو لګیا نو هغه یهودي په ځان کابو ونه کړی شو په اوچت اواز دا وویل چې د عرب خلکو دا ستاسو هغه سردار چې تاسو انتظار کوئ لګیایي نو مسلمانان د خپلو وسلو طرف ته منډه کړه او د حرم میدان ته ورغله او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاو شو هغوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغوی سره د ښي طرف ته شو ان تر دې چې هغوی د بنو عمرو بن عوف کوڅې ته ورسېدو دا د ګل ورځ او د ربیع الاول میاشت شوه حضرت ابوبکر خلکو لپاره ودرېده او رسول کریم صلی الله علیه وسلم خاموشه ناست و او په انصارو کې چې کومو خلکو رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه و لیدلی هغوی راغله حضرت ابوبکر ته سلام کول شروع کړل تر دې چې نور په رسول کریم صلی الله علیه وسلم راتله شروع شو نو حضرت ابوبکر ورمخکې شو او د هغوی باندې خپل د صادر سوری کو هغه وخت خلکو وپېژنده چې دا رسول الله دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د بنو عمرو بن عوف په هغه ماله کې د 10 نه زیات شپې یا د بخاري د یو روایت مطابق 14 شپې ایثارو هغه جومات بنیاد هغوی ایښی چې بنیاد یې په تقوا باندې ایښودلی شوی دی او په دې کې بیا رسول کریم منظم کړی و د بخاري د دغه روایت مطابق رسول کریم صلی الله علیه وسلم د 10 نه زیات شپې په کعبه کې قیام فرمایلی و د یو روایت مطابق رسول کریم د بنو عمرو بن عوف په کعبه کې د ګل د نهې د
بود او د زیارت څلور ورځې قیام فرمایلی و او جمعې نه هغوی د مدینې طرف ته بیا روان شوي وو. یو بل روایت کې دا ذکر دی چې هغوی 2 شپې هلته قیام فرمایلی وو. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د کعبه ته د راتګ ذکر کې فرمایي چې سراکه رخصتولو نه پس یو څو منزلونه چې هغوی طی کړ نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم مدینې ته ورسېده. مدینې خلکو په ډېره په ناکلارۍ د هغوی انتظار کولو او دې نه زیاته د هغوی خوشقسمتي څه کیدی شو چې هغه نور چې د مکې لپاره راوتی و راختې و هغه نور چې د مکې لپاره راوتی و هغه د مدینې په خلکو روښانه شو. چې کله هغوی ته دا خبر ملاو شو چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د مکې نه غایب دي یعنې د مدینې خلکو ته نو د هغه ورځې نه هغوی د هغې انتظار کولو او د هغې وفدونه به هره ورځ د مدینې نه بهر ډېر میله پورې د هغوی په تلاش کې وته او ماښام به هغوی مایوسه بیا واپس راتلل. چې کله هغوی مدینې ته ورسېده نو هغوی دا فیصله کړې وه چې هغوی به مخکې په کعبه کې ایساري چې د مدینې سره چوخت یو کلی دی. یو یهودي چې د هغې اوښې ولیدی نو پوه شو چې دا قافله د محمد صلی الله علیه و آله وسلم ده. نو هغه په یوه ټیله وختو یو د او په اواز یې وکړو چې د کیلا د مدینې د مدینې د خلکو د یو نو ځکه ورته د کیلا اولاد ورته ویل کېږي د هغه ځای خلکو ته. هغه ورته چې تاسو چا انتظار کولو هغه راغلو. نو د مدینې کم تنده چې دا اواز ورسېدو نو هغه منډه کړه او د کعبه طرف ته روان شو. د کعبه د خلکو په دغه خیال چې د خدای نبي هلته ایسارېدلو راغلی دی ډېر زیات خوشحاله وو او په دغه موقع به داسې خبره شوې چې د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د سادګۍ په کمال باندې د سادګۍ د کمال دلیل دی. د مدینې اکثر خلک چې د هغوی د شکل نه واقف نه وو هغوی چې ولیدل چې هغوی د کعبه نه بهر د یو ونې لاندې ناست دي نو هغوی په منډه هغوی طرف ته راغله او د مدینې خلک په منډه د هغې طرف ته را روان دي. نو چونکې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ډېره په سادګۍ ناست وو نو ځکه چې کم خلک د هغوی نه خبر هغوی حضرت ابوبکر ته چې کته چې هغوی عمر کې هغوی نه کشر وو او خو د هغې په ږیره کې سپین ویښته وو همدغه شان د هغې جامه هم د رسول کریم نه څه بهتره وه. نو هغوی هم دا ګڼل چې ابوبکر رسول کریم دی او ډېر په ادب به د هغوی طرف ته مخ که هغوی وکې به ناسته. حضرت ابوبکر چې دا خبره وکړه نو هغوی پوه شو چې دا خلک غلطیږي لګیا دي نو هغوی زر خپل څادر خور کړو د نور مخې ته ودرېد او دا یې وفرمیل چې یا رسول الله په تاسو نور را روان دی نو زه په تاسو باندې سوری کوم. نو په دغه لطیفه طریقه هغوی په خلکو باندې دغه غلطي ظاهره کړه. د دغه واقعي تفصیل حضرت مرزا بشیر احمد صاحب د بخاري په یو حواله داسې لیکلی دی فرمایي چې په بخاري کې د برا بن عازب روایت دی چې کومه خوشحالي انصارو ته د رسول کریم د مدینې په راتګ شوې وه هماغه خوشحالي حالت ما چېرې مخکې چېرته دغه نه لیدلی. او ترمذي او ابن ماجه او انس بن مالک روایت کوي چې کله رسول کریم تشریف راوړو نو موږ دا محسوسه کړو چې موږ لپاره مدینه روښانه شو. چې کله هغوی وفات شو نو هغې نه زیات توره ورځ په مدینې کې موږ د مخکې چېرته نه وه ښکاره شوی. د استقبال کوونکو د ملاقات نه پس رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د څه خیال په وجه چې ذکر په تاریخ کې نه دی راغلی د ښار دننه سیده نه راغلي بلکې هغوی ښي طرف ته شوي وو او د مدینې چې کومه بالایي آبادي ده چې د اصل ښار نه د 2.5 میله په فاصله ده او نامه قبا ده هلته تشریف هغوی یوړو او هغه ځای کې د انصارو ځینې خاندانونه آباد وو او زیات ممتازه پکې د عمرو بن عوف خاندان و. په هغه زمانه کې دغه خاندان رئیس کلثوم بن الهدم و او د کعبه انصارو د هغوی ډېر زیات ښه استقبال کړی و او بیا هغوی د کلثوم بن الهدم په کور کې وو ایسار وو او هغه مهاجرین چې هغې نه مخکې مدینې ته رسېدلي وو هغوی هم هغه وخته پورې زیاتر په کعبه کې د کلثوم بن الهدم او د نورو د معززین چې کوم د انصار هغوی سره هغوی ایسار همدغه وجه وه چې هغوی د ټولو نه مخکې رسول کریم د ټولو نه مخکې په کعبه کې ایسارېدل خوښ کړي وو او په یوه لحظه کې ټولې مدینې کې د هغې د راتګ خبر خور شو او ټول مسلمانان د خوشحالۍ نه ناکلاره د هغې
چې کوم ځای کې ایثار ولته راغونډېدل شروع شو. د قبا د جومات تعمیر باره کې راځي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د قبا قیام دوران یو جومات جوړ کړی و چې ورته مسجد قبا ویل کېږي او صحیح بخاري کې دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د بنو عمرو بن عوف په ماله کې د 10 نه زیات شپو پورې ایثار و د دغه جومات بنیاد هغوی خو چې بنیاد یې په تقوا ایښودلی شوی و او په دې کې هغوی منظم کړی و. په روایت کې ذکر دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د بنو عمرو بن عوف د لپاره د جومات بنیاد یې ایښی و ټولو او چې کله دا بنیاد هغوی ایښودنو ټولو نه مخکې هغوی د قبلې طرف ته یو کاڼی ایښی بیا حضرت ابوبکر یو کاڼی ایښی بیا حضرت عمر یو کاڼی ایښی او د حضرت ابوبکر کاڼي سره و دا کاڼي خو بیا ټول خلک په تعمیر کې مصروفه شوي وو او چې کله د مسجد قبا جوړېدو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم به یو کاڼی راوړو چې هغوی به خپل خېټې سره لګولی وو ډېر دروند به و او بیا به هغوی هغه کاڼی کېښود او بل څوک به راغلو دا به یې غوښته چې دا کاڼي اوچت کړي خو هغوی به نه شو اوچتولی او بیا به هغوی ورله حکم ورکړو چې دا پرېږده او بل څه کاڼی راوړه. د مسجد قبا باره کې دا راځي چې همدغه جومات دی چې بنیاد یې په تقوا باندې ایښودلی شوی دی خو ځینې روایتونو کې د مسجد نبوي هغه جومات ګرځولی شوی چې بنیاد یې په تقوا ایښودلی شوی و. په سیرت اهلبیه کې دا ذکر دی چې په دغو دواړو قولونو کې اختلاف نشته ځکه چې دا دواړه جوماتونه په تقوا باندې دوی د دواړو جوماتونو بنیاد په تقوا باندې و. د دغه خبرې په تایید کې حضرت ابن عباس رضی الله عنه نه دا خبره نقل شوې ده چې هغوی رای دا وه چې د مدینې ټول جوماتونه چې پکې د قبا جومات هم شامل دی د هغوی بنیاد په تقوا ایښودلی شوی و خو چې د کم جومات باره کې د آیت نازل شوی دی هغه هم د قبا جومات دی. د 10 ورځو یا د 14 ورځو قیام نه پس ته د جمعې په ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قبا نه د مدینې طرف ته روان شو. په لاره کې چې هغوی د بنو سالم بن عوف عبادت ته ورسېدو نو د جمعې وخت و او هغوی د مسلمانانو سره د رانونا په واده کې په جومات کې د جمعې لمونځ وکړو او هغه دغه شمېر 100 و. وادي رانونا د مدینې په جنوب کې ده او چې کله هغوی هلته په دغه جومات کې د جمعې لمونځ وکړو نو هغه وخت راسې دغه جومات ته مسجد الجمعه ویل کېدل شروع شو. دا لومړی جمعه وه چې هغوی په مدینې کې کړې وه. کېدای شي دا جومات هلته بیا وروسته جوړ کړل شوی وي او دلته د جمعې لمونځ کېدو په وجه د دا نامه جوړه شوې وي دا نامه په دې باندې ایښودلی شوې وي. خو بیا ذکر راځي چې د جمعې د لمونځ نه پس ته رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خپلې اوښې باندې سور شو او د مدینې طرف ته روان شو. هغه وخت هغوی حضرت ابوبکر ځان پسې شاته کېنولی و. د انعام په لالچ کې ډېرو خلکو د هغوی د تعقب کوشش کړی و. یوه واقعه د تاریخ په کتابونو کې داسې بیانه شوې ده چې براده بن حصیب بیانوي چې کله د قریش خلکو د 100 اوښانو انعام مقرر کړو دې لپاره چې څوک هم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دغې ارادو کې د هغوی رونیسي ژوندی یا مړ نو د لالچ په وجه زه هم دې ته تیار شوم او د بنو سهم د 20 کسانو سره زه راووتم او هغوی سره ملاو شوم. هغوی رانه تپوس کړو چې ته څوک یې؟ نو ما ورته وویل چې براده. نو هغوی د حضرت ابوبکر طرف ته متوجه شو. دا وفرمیل چې ابوبکر زموږ معامله یخه او سمه شوه. بیا هغوی رانه تپوس کړو چې ته د کومې قبیلې یې؟ نو ما ورته وویل چې د قبیله اسلم. نو هغوی ورته وفرمیل چې په سلامتۍ کې دې وي. بیا رانه تپوس وکړو چې چا اولاد یې؟ نو ما ورته د بنو سهم. نو هغوی فرمیل چې یا ابوبکر دا ستا سهم یعنې ستا نصیب شو ده. او بیا براده نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې تاسو څوک یې؟ نو هغوی ورته وفرمیل چې زه محمد بن عبدالله د خدای رسول یم. نو په دې براده وویل چې زه دا ګواهي ورکوم چې د خدای نه بغیر بل څوک معبود نشته او محمد د هغه بنده او رسول دی.
بیا برایده اسلام قبول کو ټولو خلکو چې هغوی سره وو هغوی اسلام قبول کو بیا برایده و چې ټول تعریفونه د خدای پاک لپاره دي او بنو سهم د زړه د خوشحالۍ نه بغیر څه د جبر اسلام قبول کړی و چې کله سحر شو نو برایده و چې یا رسول الله مدینه کې ستاسو داخله سره د یو جنډې کېدل پکار ده بیا هغوی د خپل سر نه پټکي راکوز کو او په خپله نیزه وتړلو او د هغوی نه مخکې روان شو تر دې چې دوی دا مسلمانان په مدینه کې داخل شو او په صحیح بخاري کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې ته راتګ باره کې حضرت انس بن مالک روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغله او مدینې د برنۍ برخه کې یو قبیله چې ورته بنو عمرو بن عوف ویل کېږي هغوی ورکوز شو او هلته رسول کریم صلی الله علیه وسلم 14 شپې تېرې کړې وې بیا هغوی بنو نجار راوخته او هغوی سره د تورو راورسېده او دا واقع ماته داسې یاده ده چې لکه زه اوس هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګورم چې په خپله سورلی باندې هغوی سور دي او حضرت ابوبکر هغوی پسې دي او د بنو نجار چې کومه ډله ده د هغوی نه چارچاپېره ولاړه ده آخر هغوی د حضرت ابو ایوب په سین کې ایثار شو او په دغه عمل حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بیانیه لیکي چې په کعبه کې د 10 ورځو نه زیات قیام نه پس ته د جمعې په ورځ رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې اندرونی برخه ته روان شو انصارو او د مهاجرینو یوه لویه ډله هغوی سره وه هغوی په یوې اوښې سور او حضرت ابوبکر هغوی پسې و او دا قافله ورو د ښار طرف ته ورمخکې کېدل شروع شوه او په لاره کې د جمعې د لمونځ وخت راغلو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د بنو سالم بن عوف په محله کې ایثار شو د صحابه ته خطبه ورکړه او د جمعې لمونځ هلته وکړو او مورخین وایي چې دې نه مخکې د جمعې د لمونځ آغاز شوی و خو دا وړومبۍ جمعه وه چې هغوی پخپله کړې وه او دې نه پس د جمعې د لمونځ طریقه باقاعده جاري شوه نو دلته دې نه دا ظاهرېږي چې هغه جومات چې کوم هغه بیا وروسته جوړ شوی و د جمعې نه فارغېدو نه پس د هغوی قافله بیا ورو روانه شوه ورمخکې شوه او په لاره کې هغوی د مسلمانانو د کورونو د خوا به تېرېده نو هغوی به د محبت په مینه کې دا عرض کولو چې یا رسول الله دا زموږ کور دی دا زموږ مال دی دا زموږ ژوند ستاسو لپاره حاضر دی او موږ سره د حفاظت سامان هم شته تاسو موږ کره راشئ نو هغوی لپاره د خیر دعا کول او ورو ورو به هغوی د ښار طرف ته ورمخکې کېده د مسلمانانو ښځو جنکو د خوشحالۍ په جوش کې د خپلو کورونو په چتونو باندې دا ګانه ویل شروع کړه دا سندره ویل شروع کړه چې طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله داعی یعنې نن په موږ باندې د ودا د ټوله طرفه د 14مې سپوږمۍ راختلې ده او دې لپاره په موږ باندې خدای پاک شکر واجب شوی دی د مسلمانانو ماشومان د مدینې په کوڅو کې هغوی دا سندرې ویلې چې محمد صلی الله علیه وسلم راغله د خدای رسول راغله او د مدینې چې کوم حبشي غلامانو نو هغوی د هغوی د راتګ په خوشحالۍ کې د تورو کرتبونه ښودل او چې کله هغوی ښار ته وردننه شو نو د هر تن دا خواهش و چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی پرې ایثار شو هر تن به خپل خدمت لپاره وړاندې کېدو هغوی به ټولو سره په مینه خبره کوله او ورمخکې به شو د هغوی تر دې چې د هغوی اوښه بنو نجار محلې ته ورسېده او هغه ځای کې د بنو نجار چې کوم خلک وو هغوی د وسلو په لاس کې هغوی نیولي وو او صفبند شو د هغوی د استقبال لپاره ودرېده او د قبیلې جنکو دفونو باندې دا سندره ویله چې نحنو جوار من بني نجار یا حبذ محمدم من جار شینی موږ د بنو نجار د جنکۍ یو موږ څونه خوش قسمته یو چې رسول کریم زموږ مالکي سره د لپاره تشریف راوړی دی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د کور خلکو د حضرت ابوبکر د کور خلکو د مدینې ته راوختو واقع په ذکر کې حضرت مسلم فرمایي چې څه موده پس هغوی خپل یو آزاد کړی غلام یعنې مدینې ته راتلو نه څه موده پس خپل آزاد کړی غلام زید هغوی مکې ته ولېږلو چې د هغوی د خاندان خلک به یې ځان سره راولي او چونکې د مکې خلک د هغوی د ناڅاپي هجرت په وجه
وېرېدلي وو، نو ځکه سمودي لپاره د ظلمونو سلسله هغوی بنده کړې وه. او د دغه وېرې په وجه هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم او د حضرت ابوبکر د خاندان د مکې پرېښودو په لاره کې هغوی څه خنډ جوړ نه کړو. دا خلک په خیریت مدینې ته ورسېدل. په دغه موده کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه ځمکه اخیستې وه، د ټولو نه مخکې هغوی هلته د جومات بنیاد کېښود او د نه پس هغوی ځان لپاره خپلو ملګرو لپاره کورونه جوړ کړ. د مدینې هجرت نه پس د حضرت ابوبکر صدیق صنعا کې د حضرت خبیب بن اساف کلیسارو. دا د مدینې په مضافاتو کې یو ځای دی چې د مسجد نبوي تقریبا د 2 میلو په فاصله دی او د حضرت خبیب تعلق بنو حاصر بن خزرج سره د یو قول مطابق د حضرت ابوبکر رهایش حضرت خارجه بن زید کړی و او د ځینو روایتونو مطابق حضرت ابوبکر په صنعا کې خپل کور د کپړه جوړولو کارخانه جوړه کړې وه او په دا کاروبار هغوی کولو. حضور فرمایي چې انشاءالله دا ذکر به مخکې وي. دا وخت به زه څو مرحومینو ذکر کول غواړم چې په لومړي ذکر د چودھری اصغر علي کلار صاحب مرحوم دی چې اسیر رحم الله وو. د محمد شریف صاحب کلار د باولپور زوی وو. په 10 جنوري د اسیره په حالت کې دوی بیمار شوي او ملته دوی وفات شو په هسپتال کې. انا لله و انا الیه راجعون. په دغه لحاظ دوی به په شهیدانو کې شمیرل کېږي. د تفصیلاتو مطابق د دوی خلاف په 23 ستمبر کال 2021 په بغداد الجدید باولپور پولیس سټیشن کې د 295 سی د توهین رسالت نعوذ بالله الزام لګېدلی وو. احمدیانو خو دوی فوراً ولګوي. حضور فرمایي د دې د لاندې مقدمه د خلاف جوړه شوې وه او په 26 ستمبر دوی ګرفتار شوي وو. د ګرفتارۍ نه پس دوی باولپور جیل کې وو. په جیل کې دوی ته د وینې الټۍ شروع شوه، طبیعت چې خراب شو. نو په 4 جنوري کال 2022 دوی د باولپور هسپتال ته جوړې شو چېرته چې علاج جاري و. خو په 10 جنوري سهار وخت کې سهار نه مخکې د دوی هلته وفات شوی د سیرې په حالت کې. انا لله و انا الیه راجعون. د وفات په وخت د دوی عمر 70 کاله او د دوی د ضمانت درخواست په عدالت کې زیر سماعت و او په 8 جنوري د ضمانت تاریخ و خو پولیس ریکارډ رانهړو او په دې جج په 11 جنوري تاریخ ورکړی و خو د فیصلې نه مخکې دوی وفات شو. دوی 3 میاشتې او 15 ورځې اسیر رحم الله پاتې شوي دي. دوی مرحوم په کال 1901 کې په خپله د مټریک نه پس په کم عمرۍ کې د بیعت کولو په احمدیت کې د شمولیت په خپله بیعت کړی او په احمدیت کې شمولیت اختیار کړی و. خپل خاندان کې دوی یوازې احمدي وو او د احمدیت کې شمولیت نه پس د مخالفانه حالاتو سره مخ وو خو د نه باوجود ثابت قدم پاتې شوي وو. د اف سی کالج نه هغوی MSc میتھمیټکس ډګري ترلاسه کړې وه او د تعلیم دوران د احمدیت قبلولو په وجه مور پلار د دې مالی معاونت بند کړی و. دا شرط یې ایښی و چې احمدیت پرېښودو په صورت کې به د دې آینده تعلیمي اخراجات پوره کېږي. خو د نه باوجود دوی ثابت قدم وو او د ماشومانو ته به دوی ټیوشن ښودلو، خپل تعلیمي اخراجات به دوی پوره کول. خو بیا وروستو د دوی پلار د دې ثابت قدمي ته چې وکتو تقوا نه متاثره شو، مخالفت یې پرېښودو او په دغه خدشې په وجه چې چېرته غیر احمدیان چې کوم اولاد د هغه احمدي زوی د جایداد نه محروم ونه کړي، په خپل ژوند کې د دې برخه یې د دې په نامه کړې وه. دا نیکي د دې پلار دې سره کړې وه. مرحوم د خدای پاک په فضل د 1/8 حصې موسی وو او په مالي تحریکاتو کې به دوی ډېره برخه اخیسته. نوی کال اعلان به چې وشو نو 100% ادایګي به دوی وکړه. خلافت احمدي سره د دې بې کچه مینه وه. واقفین چې کوم مرکزي میلمانه به وو د هغوی د عزت او کولو او مهمان نوازي د هغوی نمایانه وصف و. په جماعتي دورو لپاره به دوی همیشه خپل ګاڼې پیش کولو. د دعوت الله ډېر شوق لرلو. دوی ډېر باهمته نر داعی الله وو. خدای پاک ډېر سعادتمند روحونه د دوی په توسط د احمدیت کې د خدای پاک دوی له ډېرو سیدو روحونو له د دې په توسط د احمدیت کې شاملېدو توفیق ورکړی دی. د مونځ او د روژې پابند او د تهجد د مونځ پابند او غریب پرور او خدمت خلق کوونکي نافر ناس وجود و. د خاندان هر تن ته باوجود له دې چې مخالفت به د دوی کولو، دوی د هر چا مالي او اخلاقي خدمت توفیق ترلاسه کړی دی. دوی ته د شهادت ډېر خواهش و چې خدای پاک داسې پوره کړو. د دې اهلیه بیانوي چې په جیل کې د ملاقات دوران دوی ذکر کړو چې خدای پاک له طرفه دوی ته 3 ځل د سلام پیغام ملاو شوی دی. بل خوب دوی بیان کړو چې ما د جیل نه خپل مړی کتلی چې راوړلی کېږي.
دوی ته د انصار الله د ناظم زعیم الله باولپور ښار د سیکرټري دعوت الله سیکرټري وقف جدید سیکرټري اصلاح ارشاد د ضلعې د خدمت توفیق ملاو شوی دی او د وفات په وخت دوی ضلعي قاضي هم وو او دوی په خپلو پسماندګانو کې د اهلیې نه علاوه 2 زامن او 1 لور پرېښي دي او د دوی زوی د ملک نه بهر دی لور یې یوه په کینیډا کې ده او لور هم په کینیډا کې ده خدای پاک دې د اصغر علي کلار صاحب سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي او درجات دې ورته اوچت کړي او د دې غم ځپلو له دې د دې پسماندګانو له دې صبر جمیل عطا کړي او د دې په نقش قدم باندې روانېدو توفیق د مولا ورکړي دعا کوئ باقي اسیرانو لپاره چې خدای پاک د هغې د رهایۍ سامان هم پیدا کړي بل ذکر دی د مرزا ممتاز احمد صاحب چې د وکالت اولیا ربا کارکوونکي وو د 15 کال عمر کې دوی وفات شوي دي ان لله و انا الیه راجعون د خدای پاک په فضل موسی وو د دې په خاندان کې د احمدیت نفوذ د دې د والد صاحب کیپټن ډاکټر شیر محمد علي صاحب په ذریعه شوی وو چې په کال 1923 کې بیعت کړی وو مرزا ممتاز صاحب په اپریل کال 1940 کې په دفتر امانه طریقه جدید کې د محرر په تور باندې خدمت شروع کړی وو او تر آخري دمه 58 کالو پورې دغه خدمت د توفیق ترلاسه کړی دی د دوی واده د مکرم چودھری مظفر الدین بنګالي صاحب لور سره شوی و ماجد بیگم سره او خدای پاک ورله 2 زامن او 1 لور ورکړی وه د دوی نوسې خالد منصور لیکي چې نیکه به موږ ته همیشه د جومات د خدمت سره د تړلې پاتې کېدو تلقین کولو او همیشه د جمع د مونځ اهمیت به هغوی راته ویلو او تلقین به راته کولو دوی وایي چې زما د والد صاحب د وفات نه پس ته زما نیکه ما ته د هغې د کمې محسوسېدو ته نه و پرېښی همیشه ما لیدې چې دوی زما ملګري دي او همیشه د جومات په کارونو کې به دوی مصروف وو یو مثالي ملګري پلار او د جومات یو مثالي کارکوونکي وو هر چا سره د مینې او د محبت او د شفقت سلوک به دوی کولو د وخت به ډېره پابندي کوله او د دې اهمیت به راته ویلو او د دې سره چې کوم یو کارکوونکي دي سید ناصر صاحب هغوی لیکي هغوی وایي چې ډېره اوږده موده پورې دوی سره د کار کولو توفیق دوی سره د کار کولو موقع ملاوه شوې ده ډېرې په صفای به دوی کار کولو او د خپل کار مکملولو نه پسته به د خپلو ملګرو مرسته به هم کوله د هغې کار مکملولو کې بیا یو مربي دی لقمان ثاقب صاحب هغوی دا وایي چې ما دا کتل چې د طبیعت د ضعف نه باوجود به چې کم کارونه به دوی ته وسپارلی شو هغه به ډېر په مستعدی به دوی ترسره کول او تر آخري وخته پورې د دوی ډېره ښه حافظه وه د ډېر کلونو مخکې هم چې څه معامله وه نو فوراً به ووایي چې دا معامله فلاني فایل کې فلاني ځای کې وي ډېر ښه ټوکه به دوی خوښوله او لطف اندوزه کېدو هم ترې نه خو بې وجه فضولې خبرې کولې او ګپونه والا طبیعت نه و د دوی چې وخت به دوی ته میلاو شو د کار نه نو په کرسۍ باندې به ناست و او څه زوړ فایل به یې لوستل شروع کړو ډاکټر سلطان مبشر هم د دې باره کې لیکلي چې ډېر عاجزي و دي کې یو سینیر کارکون کېدو نه باوجود دوی خپل د واره انتظار به کولو د تادیه مظاهره به نه کوله اسپتال ته به چې کله راتله شکرګزاري او د سنمندۍ وصف دې کې وو او د صبر ماده هم دې کې ډېره زیاته وه د ډېرې اوږدې بیمارۍ د تکلیف زیاتی نه باوجود هم هغوی چېرته د بېصبرۍ مظاهره نه وه کړې ډېر زیات د دې ملګري هم نه وو سوای د یو څو د دفتر ملګرو نه همیشه ما هم حضور فرمایي د دې لیدلي چې ډېر خاموش طبع او چې کوم خپل یو څو ملګري وو د دفتر او د کور نوم دا د دې معمول وو خو ډېر په محنت به دوی کار کولو ډېر په اخلاص او وفا سره هغوی عمر تېر کړی د خدای پاک د دوی سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي او د دې اولاد ته د دې د نیکۍ جاري ساتلو توفیق ورکړي بل ذکر دی د کرنل ریټایرډ ډاکټر عبدالخالق صاحب چې سابق ایډمنسټریټر وو د فضل عمر هسپتال دوی د 92 کال عمر کې وفات شوي دي تېرو ورځو کې نه لله و انا الیه راجعون د خدای پاک په فضل موسی و د دې په خاندان کې احمدیت د دې د والد صاحب میاں محمد عالم صاحب په ذریعه راغلی و چې په کال 1919 کې بیعت کړی و او ډاکټر عبدالخالق صاحب په کال 1938 کې بیعت کړی و د خپل د بیعت تفصیل به وی چې
زمونږ والد صاحب الفضل راوښتو او د هغې د مطالعې نه د احمدیت طرف ته توجه زما پیدا شوې وه او په کال 1988 کې موږ دریو وروڼو خویندو بیعت کړی و. زمونږ مور هم د مونځو د روژې پابنده وه او زموږ د بیعت کولو نه څه موده پس د هغوی هم بیعت کړی و او وایي چې کال 1989 په جلسه کې چې د جوبلي جلسه وه زه لومړي ځل قادیان ته تللی وم او بیا وروسته هم اکثر جلسې ته د تلو موقع میلاوېده. د دې د اهلیې وفات په کال 1988 کې شوی و. د دې 2 زامن او 2 لوڼې دي. د دوی یو زوی ډاکټر عبدالباري د اسلام آباد جومات امیر دی. په کال 1994 کې چې کله د بوټو حکومت د احمدیانو د غیر مسلمه ګرځولو ظالمانه قانون منظور کړی و نو ډاکټر صاحب د سرکاري نوکرانو استعفا ورکړې وه او د نصرت جهاد سکیم لپاره خپل خدمات وړاندې کړي وو. د مرکز له طرفه هغوی په کال 1980 کې سیرلیون ته لېږلي شوي وو چېرته چې هغوی ته د 3 کالو پورې د انسانیت د خدمت توفیق ترلاسه شوی و. بیا په کال 1992 کې پی آی ای د تاشکند لپاره پروازونه شروع کړ نو ډاکټر صاحب دغه موقع مناسبه وګڼله او تاشکند او په ازبکستان کې د وقفې عرضي تېرولو خواست کړی و. مرکز دا منظوره کو او دوی دا مرکز دغه د درخواست منظور کو نو هغوی د خپلې کشر خور سره سمرقند او بخارا کې د وقفې عرضي د ورځې تېرې کړې وې او دغه دوران هغوی د انسانیت بېلوسه خدمت هم کړی و. د احمدیت پیغام رسولو هم دوی ته سعادت میلاو شوی و. په کال 1994 کې حضرت خلیفة المسیح رابع دی په ربوي کې د فضل عمر هسپتال اډمنسټریټر مقرر کړی و چېرته چې هغوی تر 10 کالو پورې تقریبا 10 کالو نه زیات جون 2015 پورې د خدمت توفیق ترلاسه کړی و او د هغې په دور کې د فضل عمر هسپتال د تعمیر او د توسعې ډېرې منصوبې مکملې شوې وې. بیا د دې باره کې لیکلي دي شاید چې یو ماشوم د دې ذکر کړی دی چې 80 کالو عمر ته رسېدو نه باوجود د هغې د خدمت جذبه ډېره زیاته وه خو دا احساس کېدو چې د دې عمر زیاتېږي لګیا دی نو هغوی په خپله خواست کړی و. په کال 2015 کې بیا ریټایر شوي وو او چې دلته نه فارغ شو نو دوی په اسلام آباد کې بیا مستقل رهایش خپل کړی و او هلته هم هغوی د مقامي قاضي په حیثیت کې خدمات ترسره کول او د دوی مشري زوی ډاکټر عبدالباري لیکي چې د اولاد د دیني او د اخلاقي تربیت به دوی ته هر وخت خیال و او د قرآن تلاوت کې به دوی سحر ماښام مصروف او ډېر محبوب او مشغله وه دا د دې او په اهمو معاملاتو کې به ټولې فیصلې هغوی به د قرآن په رڼا کې کولې او د دوی زوم دی ډاکټر مظفر علي ناصر دی نایب امیر دی د واکند ضلعې. هغوی دا وایي چې تر ننه پورې ما څوک داسې نه دي لیدلي چې هغې ټوله ورځ د دې په شان د قرآن تلاوت کوي. دوی د قرآن سره دوی عشق لرلو. یو ځل د هسپتال نه ډسچارج شوي وو نو ټول سټاف ډېر خفه وو چې زموږ ته قرآن څوک اوري. تهجد کې هم د هغوی باقاعدګي اوړی او که ژمی موږ لپاره به یوه نمونه وه. د خلافت او جومات سره د دوی ډېره ژوره مینه وه. ډېر ساده ژوند و د دوی هېڅ ډول څه شکایت به دوی نه کولو. د دوی نوسي عبدالصمد رضوي لیکي د دې د رور نوسي چې هغوی د خدای پاک د خوشنودۍ له خاطره هر تکلیف برداشت کړی دی او د خپلو خوشحالیو نه هغوی دستبرداري اختیار کړې وه. وایي ربوي کې ډېر ځل دې کره د ایسارېدو ما ته موقع میلاوه شوې وه او ما لپاره د دوی وجود د ژوندي خدای د پېژندو سبب جوړ شوی و. د دوی د تهجد لمونځ به بې مثله و. د خلافت عزت و محبت هغې کې راسخ و او دا زموږ بهترین تربیت سبب جوړ شوی و. ډاکټر عبدالخالق وایي د فضل عمر هسپتال چې کوم وایي چې دوی به د ډاکټرانو چې کوم زلمي ډاکټرانو هغوی سره به ډېر د مینې سلوک کولو او سینیور ډاکټرانو پام به یې ګرځولو چې د جونیور ډاکټرانو تربیت باندې د دوی خاص توجه لري. د
د هسپتال د اموالو د دیانتدارۍ سره نگراني او حفاظت به دوی کولو. د غریبانو د مستحق خلکو به ذاتي جیب نه دوی مدد کولو. او ډاکټر اشرف محمد احمد اشرف وایي چې ډېر متحمل مزاج و، نرم زړه لرلو، بردباري پکې ډېره زیاته و، ډېر شفیق وجود و او د ډېرو خبرو عادي نه و، خو انتظامي لحاظ چې کومې وړې خبرې وې هغې باندې به ډېر ژور نظر دوی لرلو او د اصولونو پابندي به دوی کوله. او بیا د وقف ارزي لپاره به د نورو ډاکټرانو ته به دوی تحریک هم کولو چې فضل عمر ته هسپتال ته دې راشي او خپل زوم او زامنو ته به هم دوی ویلې. خدای پاک دې مرحوم سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي او د دې نیکۍ دې د دې په اولاد کې جاري وساتي. لمونځونو نه پسته به د دوی جنازه کوو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله